بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارون سبق کې مونږ یو خبره دا کړې وه چې په لفظ کې کله به مونږ حقیقي معنی او د مجازي معنی پہچان بسې نو که د لفظ نه دغه معنی منفي کول څه یو نو دا مجازي معنی او که د هغې نه دا منفي کول صحیح نو دا به حقیقي معنی. او دویمه خبره مونږ دا کړې وه چې څو پورې په حقیقي معنی باندې عمل کول ممکن وي مجازي معنی ته بنځو، ځکه مجازي معنی چې دا مستعار وي او مستعار د اصل مقابله نشي کولی. په دې باندې بیا دوه تفریعات پېښ شو. یو دا چې لکه په عقدتم الایمان کې د عقد نه مراد د یمین مناقضه ده او عزم ته مراد نه ده، او نکاح د دې نه وتی والا معنی ده او دغه عقد والا معنی چې د دې نه ده اصل شي، ځکه نکاح نه دا وتی والا معنی اغسل دا حقیقت ده او عقد والا معنی مجاز ده. اوس نن سبا کې دا خبره کوي چې د یو لفظ نه په یو وخت کې هم معنا حقيقي او هم معنا مجازي اغستل په دې چې سره چې دوه ستا مراد وي. د لفظ نه په یو وخت تم معنا حقيقي علي او هم معنا مجازي اخلي نو دا صحیح نه دي. په دې چې سره چې دوه ستا سوي مراد وي، کدوانه مراد نه وته چې را دا حقيقي معنا دا خو د مجازي معنی احتمال پکشته نو هغه صحیح نه او به صحیح دی هغه اغستې شي. یا دا چې یو د عام معنی ته واخلې چې هغه د معنی مجازي احتمال لري او معنی مجازي به کوم داخل شي معنی حقيقي به کوم داخل شي نو دا هم جایز دي. پوه شوې دی باندې خو چې دوانه په یو لفظ نه په یو وخت کې دوانه په یو جهت سره مراد وي چې دوانه مراد دي دا نشي کېدلی. پوه شوې لکه څنګه چې یو کپڑا نه په یو ټیم کې یو کس اغوستې شي دوه کسان نشي اغوستې یو کس به اغوندي یا دا شان یو کپڑا نه داته اونې یا به د په ملک په اعتبار سره اونې یا په عاریت په اعتبار سره اونې دوانه نشي کولای چې هم دا کپڑا ته ملکان ستا شي هم عاریتن ستا شي. نو دغه شان د لفظ نه یو معنی او په یو وخت کې هله د څه باندې کې چې هم تر دینه حقيقي معنی ته چې حقيقي معنی ته مغستل شم او مجازي ته مغستل شم او دوانه زمام مراد دي نشي کولای. وګورئ ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد او محال د دې دوانو د اجتماع یعنی د حقیقت او د مجاز اجتماع مرادین بلفظ واحد چې دا چې دا دوانه مراد په یو لفظ سره دوانه مراد دوانه اراده کړل شي په یو لفظ سره دا شي من تتمه السابق دا د مخکینی تتمه یعنی هغه خبره پوره کوي. اي يستحيل اجتماع المعنى الحقيقي والمعنى المجازي چې محل اجتماع د معنی حقيقي او د معنی مجازي حال کون امام مرادین بلفظ واحد په داسې حال کې د دوانه مراد په یو لفظ سره بیا یکون کل منهما متعلق الحكم چې ته دوانه هر یو چې دا متعلق د حکم دی. لکه ته لا تقتل الاسد چې منظره ما قتلوا او د دې نستو معنی حقيقي یعنی هغه هیکل معلوم ازناور د مراد دی او د رجل شجاع مراد دی نشي کولای. كان تقول لا تقتل الاسد وتريد السبعه او تبرینا اراده وکړي د سبع دغه درینه ورجل شجاع معا او رجل شجاع یعنی بعد سره وان كان اللفظ بالنظر الى هذا الاستعمال مجازا اگر چې په اعتبار د دې سره چیرې استعمال ته نظر کې ندا مجاز دی. وقد صح الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله تصحیح کړی دا حيث يمكن الجمع بينهما. امام شافعي رحمه الله علیه وی چې کله دا معنی حقيقي او معنی مجازي د یو بل متضاد نو بیا خو نشي غستله او کا دوانه د یو بل متضاد نو بیا دا معنی حقيقي او معنی مجازي په منځ کې تا اجتماع ته دا کول شي دوانه تر اورل شي. وقد صح الشافعي حيث يمكن الجمع بينهما چې ممکن د جمع دوانو په منځ کې کما فی هذا المثال بخلاف ما اذا لم يمكن کچرته د سوا چې دا دوه معنی همانه د یو معنی مجازي دی او متضاد وي نو بیا په دې دوانه په یو وخت نه لې کل وجوب والاباحه في الامر لکه با امر کې دا امر اوس حقيقي معنی دا امر دی دا وجوب دی او دغه چې دا مجازي معنی استحباب دی نو اباحت دی نو دا امر نه په یو وخت هم وجوب ولا معنا غسل هم اباحت ولا معنا غسل دا په نسبت نه ناروا دي ځکه چې دا اوس په منځ کې تضاد ده. ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة من أفراده على سبيل عموم المجاز
کما سياتي وې اختلاف پدې کې دی کنه چې دواړه د یو لفظ نه هم معنا حقيقي او هم معنا مجازي په یو وخت کې مراد اغستل چې دا ناروا دي. اوس کده سیوا چې د لفظ د څه معنا واغستل عام معنا دی واغستل چې معنا حقيقي هم داغه په اجزاو کې او معنا مجازي هم داغه په اجزاو کې لکه عمومي مجاز ولا معنا دی واغستل نو دا بیا صحیح ده لکه پوه شو به باندې دا عمومي مجاز باز به اوس راشي ولا في امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي معا بحيث يكون اللفظ متصفا بكونه حقيقة ومجازا معا او نه دا ممتنع نه دي چې دا لفظ څه چې دا احتمال لري د معنا حقيقي مې احتمال لري او د معنا مجازي مې احتمال لري نو دا هم چې دا ناروا نه دي احتمال نه ناروا. وكذا لا نزاع في جواز اجتماعهما بحسب احتمال اللفظ اياهما او بحسب التناول الظاهري بشبهه من غير الاراده یا دا کنه چې دا هم وینا په دې کوم نزاع نشته په دې دریم نمبر صورت کې چې ته وی چې را ځوانه چې د لفظ په اعتبار سره د ځوانو احتمال لري یا په اعتبار د ظاهر سره د لفظي معنا د حقيقي معنا هم احتمال لري د مجازي معنا هم احتمال لري خو اراده پکې نه راکړي اراده پکې نه راکړي دا بمرش نو نزاع بزګیرا وانما النزاع في ارادتهما معا باستقلالهما ونزاع پرې کې چې دوانه په یو وخت کې مستقلا هر اراده وکړل شي فعنده يجوز د امام سے په مندا جایز دی وعندنا لا يجوز کوم په مندا جایز نه دي فقيل خو چې جایز نه دي کنه نو دې سو ده نو په دې کې بیا اختلاف دی چې څوک وایي چې عقلا دا محال دي او څوک وایي چې نه دا عرف او د استعمال د وجنه دا محال دي پوه شئ فقيل چاوي استحاله العقليه چې دا عقل لا محال غني چې معنا حقيقي او معنا مجازي جمع شي او چا ویلي دي چې عقل خو جایز غني او عرف او استعمال پرې باندې دا لګیدي چې په یو لفظ نه په یو کې معنا معنا حقيقي او مجازي مراد واغستل شي. والمصنف رحمه الله عليه اورد في ذلك تمثيلا تشبيها للمعقول بالمخصوص ودا چونکه معقولي خبر او د عقل سره تعلق نو د مصنف رحمه الله عليه د دې لپاره مثال ذکر کو ومخصوصاتو کې او فرمای كما استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاريه في زمان واحد ولکه څنګه چې دا محال دي چې یو کپڑا په یو وخت کې یو انسان دا هم په طریقې د ملک سره واغوندي او په طریقې د عاریت سره واغوندي نو څنګه چې دا ناروا دي نو دا قشان دی یو لفظ نه په یو وخت کې هم معنا حقيقي اغستل او معنا مجازي اغستل هم سري ناروا دي. كما استحال لك څنګه محال يكون الثوب الواحد چې شی یو کپڑا علی اللابس په لابس باندې په اغوستو کې باندې ملکا وعاریه په ملک په اعتبار سره او عاریت په اعتبار سره په زمان واحد په یو زمانه کې و ذری تفصیل کوي یعنی ان اللفظ للمعنى بمنزله اللباس للشخص یعنی لفظ د معنا لپاره د دې لکه څنګه چې لباس وي د انسان لپاره پوه شئ والمجاز كالثوب المستعار او مجاز دې لکه یو کپڑا چې د عاریتن واغستل شي والحقيقه كالثوب المملوك او حقیقت دې لکه یو کپڑا د انساني او د مالک وي نو فكما ان استعمال الثوب الواحد في حاله واحده بطريق الملك والعاريه جميعا محال وكذلك استعمال لفظ الواحد بطريق الحقيقه والمجاز محال لکه څنګه چې د یوې کپڑې استعمال اول په یو حالت کې په طریقې د ملکیت سره او په طریقې د عاریت سره محال دي د قشانتي د یو لفظ نه په یو وخت کې په طریقې د حقیقت سره د استعمال او په طریقې د مجاز سره د استعمال او لم سري والاوضح في المثال ان يقال وهي ډیر واضح دلالت چې په مثال کې دا خبره ده ویلې کما استحال ان يلبس ثوب الواحد الانسان و لکه څنګه چې یو کپڑا دولا بيسونه دو کسان چې دا اغوندي یې په طریقې د ملک سره او بل په طریقې د سره اغوندي نو دا محل دي کنه چې یو کپڑا په یو وخت هم یو سړی واغوستا ملکن او بل سړی واغوستا عاریت نو کپڑا یو دا کسان پوری نو څه ممکن ده نو چې دغه مستقل شان دي دا ممکن نه دي د لفظ نه با یو وخت هم معنا حقيقي او معنا مجازي غسل دا ممکن دي وليكون اللفظ بمنزله اللباس لکه بدا لفظ په منزله د لباس شي والمعنيان بمنزله اللابسين او یو معنی بدا په منزله د لابسين شي لابسين والحقيقه والمجاز بمنزله الملك والعاريه او حقیقت او مجاز بمنزله الملك والعاريه ولا يقال سره اعتراض ده و تاویل کنه وسو چې په یو کپڑا په یو وقي انسان ملکن او عاریت نشي اغوسته کنه ها نو زبر ته وخم چې لکه راهین دی راهین یو سړی د چا سره راهن کې خدا الګ پاس وای
تاسو ودرېږه ها یو الګ دی کنه هغه د چا سره قرضې د چا نه واغستله او به په قرض کې د چا سره خپل کپڑے کې خو دي راهر کې خپل کپڑے کې خو دي او بیا دې کستوي چې مال را کپڑے راکې چې زه واغوندم نو ست ګوره دا کپڑے خو په ملکیت ملکن خو نه دي کنه د قرضدار یا کپڑے خو ملکن نه دي کنه اوس چون کې دا کپڑے د سره قرض کې خو دي د دې سړي سره په خپل قرض په بدل کې راهن کې خو دي اوس دا غنه عاریتن واغستلې نو دا اوس وخت ماته وی چې لکه یو کپڑا په یو وخت هم په اعتبار د ملک سره او په اعتبار د عادیت سره نشي غوستل اندل لګي وانه غوستل لکه پوه شو به باندې نو وایو کنه چې دلته صرف ملکیت ته عاریت پکې نشته دا خو دا سړی چې نه دا کپڑے په اصل کې دي صرف دا سره حق چې نه دا نو خو اصل کې کپڑے د دي پوه شو به باندې او یا دا چې صرف د عاریت نه اوسري ملکین نه دی اوستي ځکه دا چې اوس په ملکیت کې نو هغه خرڅول شي هغه په کار څه کول شي او دوی وسردار شي کوله نو لکه یا صرف ملکیت او یا صرف سره عاریت او ملک باندې ولا يقال ودين ولش په اعتراض کې ان الراهن اذا استعار ثوب المرهون من المرتهن چراهن چکل ده دا کپڑا مرهونه دا مستعار واغلی د مرتهن ولبسه او واغسلاغه يسبق عليه نصادقي کې بل معنی چې انه لبسه بطريق الملك والعاريه جميعا چې دا کپڑا واغسل په طریقې د ملک او عاریت باندې سره لان نقول موږ ته جواب کوو ان لبسه هذا ليس بطريق العاريه چې دا کپڑے واغسل په طریقې د عاریت سره نه دي لان المرتهن لم يتملك الثوب حتى يعيره الراهن وې دا بریګه دا چې قرضه مرتهن د کپڑے مالک شوی نه دی چې د مالک شنو الو بده عاریت ورګه کنه نو لکه خدانه ملکیت لا تل نه دی هغه مالک شوی نه دی پوه شو به باندې ولکنه بطريق الملك لیکن دا په دې چې دا ابو دي دا کپڑے د په طریقې د ملکیت سره غوستلی دي لان حق المرتهن كان مانع دا حق د مرتهن لیکن منه کوم کړي فاذا زاله پس هر کله چې دا زائل شو مطلب دا پیسې ورکړلې جو هذا حق المالك الى اصله نه مالک حق خپل اصل تراشي پوه شو یو دا جواب دی او دویم جواب دی ای ويمكن ان يكون بطريق العاريه فقط چې دا اغوستل لري کپړو دا صرف په طریقې د عاریت سره شي ولی ځکه کنه په ملکیت کې نو چیز چې په ملکیت کې هغه اغوستل شي خرڅول شي هغه بل چاله ورکول شي او په دې ټایم کې دا راین د کپړو سره د نشي کولای نه چې دا غوستل نه په طریقې د عاریت سره دي لانه لا تظهر ځکه نه ظاهري کې ثمره د ملکیت په پرې کې من البيع والهبه وغيره لکه پوه شو به باندې ها نو مطلب څه شو چې د لفظ نه په یو وخت حقيقي معنی اغستل شي سو پورې چې حقيقي معنی اغستل ممکن وي مجازي معنی ته به نه یو دا خبره ده او بل دا چې د لفظ نه په یو وخت حقيقي معنی به اخلو د دې نشو کولای چې هم د لفظ نه حقيقي معنی واخلو هم بس اخلو ها کچر د حقيقي معنی اغستل مستقرانو بیا ته مجازي معنی اغستل شي په دې باندې وصیت ضرور پنځه تفریعات یو تفریع د ماته وګورئ یو سړی وصیت وکړو کنه چې زما د مال نمرستو زما د مرګ نمرستو با زما د مال چې دا به ورکه زما موالی ولا نو دا موالی ټکي چې دا معتق دا معتق دواړو ته شامل دي معتق چې دا آزاد کړي او معتق چې دا آزاد کړي پوه شو کوم چې آزاد کړي شي دا ته معتق وي یعنی د چې کوم غلامان آزاد کړي ته معتق وي او معتق چې دا آزاد کړي نو دا ملامت ته پوښتنه کوي چې روسه دې نه معتق مراد ده که معتق مراد ده نو چې سو پورې دی ویلې نو بیا خو لګا مشترک ده نو باندې به عمل لګيږي خو دې وای زما معتق ته مراد ده کوم کسان چې بيزا آزادون کړي عام ته مراد ده خو شو به باندې وسال لګي موالی هم دي او موال الموالی هم دي یعنی معتق هم دي او معتق والمعتق هم دي معتق هم دي او معتق والمعتق هم دي خو شو به باندې نو چې معتق موجودو نو معتق والمعتق د بسنه ملوي دغه د معتق د هغه حقيقي معنی ده او معتق والمعتق د څه معنی ده اگر کاغه یوي کوي کنه نو نیم مال ورته ملويږي او نور ورته نه ملويږي ځکه په وصیت کې دوه چې د بشند سوی د جمی واښوي په دې باندې واښوي ها او د څه معنی کې چې هم موالي لور کې هم موالي لور کې وګوره واسه ثم شرع المصنف رحمه الله عليه في تفريعات هذه المساله بیا مصنف رحمه الله عليه شروع کړه په تفریعات د دې مسلې کې فقال فرمای حتى قلنا من ان الوصيه للموالي چې وصیت موالي ته وشو نو لا تتناول موالي الموالي دا باندې شاملېږي موالي دا واذا كان له معتق كچتی ددا یو معتق يستحق النصف دبا مستحق لسونه تحقیق دار ان لفظ المولى مشترك بين المعتق بلا واسطه والمعتق بلا واسطه چې دا لفظ د مولا دا مشترک دی په معتق سره
موثق سره هم او په موثق سره هم. وقد يطلق على موثق الموثق وكذا موثق الموثق مجازا او مجازا د دې په موثق الموثق باندې او په موثق الموثق باندې په دې باندې هم مجازا د دې احتمال کوي. فاذا اوصى رجل لمواليه کله چې یو سړي وصیت وکړو زما د مرګ وروسته مال به زما موالي ولا ورکړي وله موثق وموثق جميعا د موثق هم او موثق هم نو تبطل الوصيه ما لم يبين احدهما نو سو پورې چې دا د وضاحت نه کړي نو وصیت باطل لږه چې دا مشترک ټکی دی او مشترک چې سو پورې معنا د ترجیح نه ورکړل شي باندې ما معاملې کولی دفعا للاشتراك د وجه د دفع کول د اشتراک نه وان لم يكن له معتق کچره د لپاره معتق نه په کسرتا بل معتق و معتق المعتق بلکې معتق موجود او معتق یعنی د چې کوم آزاد کړو موجود دي او د چې کوم آزاد کړو هغه لګیدل به نور آزاد کړو هغه موجود دي على ما هو وضع المسألة المتن يستحق المعتق نو دا معتق بمستحق للمال ولا يستحق معتق المعتق لکه پوه شو مې باندې ولې لأن الموالي حقيقة في المعتق ځکه دا موالي لفظ نه حقیقت په معتق او مجاز په معتق المعتق فلا يتم المجاز مع الحقيقة جمع جائز نه جمع د حقیقت سره د مجاز فإن كان له معتق واحد کچره لدی یو معتق يستحق نصف الثلث نه به مستحق د نیم ثلثو د نیم ثلث به ولي وي ځکه په وصیت کې دوه کسان په شان د سوي د جمع وي دوه کسان په شان ده جمع وي او وصیت د درېمې حصے مال لګي کنه نو نیمه حصہ مال بدل ورګي لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث ذكر وصية نافذ کی بدرے میں سکے واقل الجمع في الوصية اثنان او اقل الجمع في وصية کی دوی فيكون النصف الباقي من الثلث نو نیم باقی جنن دا مردود شي ورثه ہوتا ولا يكون موثق الموثق شر موثق الموثق بس شنه ملويږي الا اذا لم يكن الموثق بلا واسطه کچره موثق نه ولدګي نو فعين دين يستحق موثق الموثق ما اوصى به نو بیا بلګ ټیپ په موثق الموثق تبع ملويږي الهغه پوه شو مې باندې اوس ما دوه ګر به مسلې نه مخکې ځم باندې پوه کې خمر هغه کچه او بده انګورو ته ویلېږي هغه کچه او بده انګورو ته ویلېږي چې هغه کې خودل شي اسی کې خودل شي په دې باندې وخت تیر شي دا وخت دې دوه سره دا ټینګ شي هغه باندې زګ راشي او زمونږ امام سے مسلک دی چې هغه زګ بهر ته مرغولي نو دغه ته خمر ویلېږي د دې خمر یو ګټ کولو حرام دي او ډېر خو حرام دي کله نه شکړه هم حرام دي کله نه شکړه هم حرام دي او په دې باندې حد خمر حد شرب جنن دا په دې باندې واقع کیږي د دې نه علاوه نور خمر چې دي مطلب دغه د انګورو دا وبني او دا د اوخړ کولې دي طلا ویلېږي د اوخړ کولې او هغه نه چې دا پاتې شولې کمی ته پاتې شولې نو دې ته خمر نه ویلېږي زموږ په دې باندې دغه شان دي کجوري دی وبو ته واچولې وس کې دی وبو ته واچولې پای کې ټینګواله راغی نو زموږ په دې باندې چې سو پورې بری کې سکر نه راغلی یعنی نشه پکې نه راغلی نو دا هغه وخت پورې دا حرام دي چې نشه پکې راغله دا بیا صحیح حرام وي اوس امام شافعي رحمت الله علیه نه د دې ټولو ته لکه خمر وای او چې نبیذ تمرم حرام دي او نبیذ نقي او زبيب حرام دي طلاق حرام ده او بری باندې هم ته چې نن دا بس ملويږي من وایي که د خمر یو حقيقي معنی ده یو مجازي معنی ده د خمر حقيقي معنی ده کوم چې موږ ته وکړه چې لګای کچو بل انګورو چې هغه اسې پرې خو د لشي او هغه زک پر راشي و خټ کیږي پوه دا لري حقيقي معنی ده او دا نوري معنی د دې مجازي دي او څو ګورې په حقیقت باندې عمل ممکن مجاز ته بمنګا نزو پوه شو نه زموږ په باندې نه ثابت دي هغه چې په دې باندې مدخلي او چې دې کې دا مخامره العقل نه او دا عقل خرابې هغه خرابې نو دوانه یو شی ده ولا يلحق غير الخمر بالخمر او نوى ملحقه غير الخمر بخمر سره تفريع ثاني وعطفنا على قول ان الوصيه يعني لا يلحق غير الخمر من اخواتها يعني نوى ملحقه غير خمر د خپل ملګرو سره ملګری سری او طلا څه د ویلېږي يعني دغه انګور دا وبې خدا شي او اور باندې په خې کړل شي او دو سلوسونه کم پاتې شي ها ونقي او تمر څه د ویلېږي چې کجوري په وبو کې واچول شي او هغه پرې خودل شي ونقيو ذبيب چې وس کې واچول شي ونحو من سائر المسكرات بالخمر من حيث الحرمه باعتبار د حرمت سره او په واجب کېدل د حد باندې فإن في الخمر يجب الحد ځکه په خمر کې واجبي کې حد بشرب قطره منها فيو قطره اسکلو باندې داګنه وتحرم قطره منها او حرامي یو قطره دینه من غیر ان يصل الى حد السكر وغيرها فغير د دینه چې دا حد سکر ته رسیدل دی او کنده رسیدل لا يحرم ده حرام ولا يستوجب الحد او حد بلازم نه ما لم يذكر سو پورې جدا ما لم يذكر سو پورې جدا نشه نه کړی کنه شپ غرانو نو بیا به حرامي
والخمر خمر څه دوی هو الني من ماء العنب یو دا چې کچه وي ني څه دوی لګي کچه او مطلب دا پخې شي منی من ماء العنب د کجور او به دي نور سونو مم نه اذا غلا کله چې وقټ کیږي واشتد کله چې اذا غلا کله چې لا پاس در بلاد لړ شو لاندې پاس لړ شي واشتد او زګونه پیراشي یعنی پرېږي سخت شي مطلب چې دا نشي قابل شي جوش وي وقذف بالزبد او زګ چې نه دا وګرځي فإن لم يكن نيا پس کچری کچنه وي دا انګورو دا وبا بل کان مطبوخا بلکې پخې کله شوی او کان من غیر العنب یا بغیر العنب نه وي کتمر والحنطه والعسل والزبيب المنقى في الماء لگا کجور شوی او غنم شول غبین شو وسکې شوی چا چول شوی په وبو کې نو لا يسمى خمرا دي ته خمر نه ویل کیږي ولا ياخذ حكمها او نه واخلي حکم دی او شافعي رحمه الله عليه يسمى كلها خمرا امام شافعي رحمه الله عليه ټول خمر نوم ورکړي باعتبار انه مشتق من مقامره العقل زکا چاوي چې دا مشتق شوی دي د مقامره العقل او هو يعمل كل او دا ټول دا عام دي لکه پوه شو به دی باندې نو ګور دلته د لفظ په دوه مثالونو کې منګه ویل چې د لفظ حقيقي معنی با غستلېږي او مجازي معنی با نه غستلېږي او نه بده چې په یو لفظ کې د څه معنی واخلې چې حقيقي معنی او مجازي معنی دا ومل زي